نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کم کسبانی په دنیا کې مصیبتونه تیر شي، هر قسمه مصیبت دې کې شامل، هر قسمه مصیبت. بعض وخت سړی د پلار نه تنګي، د پلار د لپاره مصیبتي داسې وي. بعض وخت د خپل زوی د پلار د لپاره مصیبتي، وای خدای پاک چې داسې زوی دې نه راکړي، خیري نه دي کول پکار. نو دا یو مصیبت دی. کله سړی د لپاره دکان مصیبت شي، یو سړی سره دکان نشته، دا مصیبت دی. یو سړی وي مړه دا کار مې لا سره شروع کو، دا خو لوی مصیبت او خټو کې اون ختم، داسې کار کیږي. او کله ښځه د سړي لپاره مصیبت شي، کله خاوند د ښځې لپاره مصیبت شي، کله دکان، مختلف شیزونه مصیبت کېدی شي، کله بیماری، کله بل یو ټینشن. نو مصیبت عزتمندو د آیات لري د مسلمان لپاره خوشخبری پیغام ورکوي او د آخرت او د مستقبل د روښانوالي او د ښکلا او د سهولت او د رڼا پیغام دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که کوم انسان مستقل مصیبت کې گرفتارو او دا د قیامت په ورځ باندې الله ته حاضر شي، یود اهل العافیه یوم القیامه حين يعطى أهل البلاء الصواب لو أن جلودهم كانت قرزت بالمقاريس. وی دنیا کې د پورې خلکو خندل، عافیت والا روغو خلکو پورې خندل، د مذاق به وړاو چې د قیامت په ورځ باندې دا صحتمند خلک را پاسیږي، بل طرف ته هغه مریض ولاړ دی، یو طرف ته صحتمند ولاړ دی، یو طرف ته هغه کس دی چې دنیا کې په مصیبتونه نه دي راغلي، بل طرف ته هغه مصیبت والا ولاړ دی چې کله الله رب العزت دی مصیبت والا لا د دې مصیبت په بدله کې هغه درجې او جنتونه او انعامات ورکی. وی دا اهل العافیه خلق، دا روغ رمټ خلق چې دنیا کې ډېر مصیبتونه نه ولیدلي، یود اهل العافیه وی دوی به ارمانو کی ارمان سارمان بو کی لو ان جلودهم قرزت كانت قرزت بالمقاریز. اے الله کاش په دنیا کې زمنګ دا غوخي په قینچینو باندې کټ کړی شوی وی، خو چې موږ ته دا ثوابونه ملاو شوی وی، موږ دې داسې مصیبت کې گرفتار شوی. یا مطلب دا دی چې موږ دې په دنیا کې داسې مصیبت کې وی چې زموږ دا غوښې په قینچینو کټ شوی وی. لکه د بعضې د افغانستان طالبانو غوښې د انګریزانو په قینچینو باندې کټ کړی وي. او دارنګې د مخکیني امتونو بعضې کسان اوس هم داسې شته، داسې بدماشان د خلکو نه نوکان وباسي. بعض ځایونو کې داسې کېږي، بعضې خاوندان او بعضې ښځې داسې چې داسې سزاګانې ورکوي. په بهر حال عزتمندو ټیک ده، مصیبت خو مصیبت انسان یې نشي زغملی، خو بیا عزتمندو دا ډېرې زیاتې د سهولت والا خبرې او د اطمینان خبرې دي. الله رب العزت چا باندې څه قسمه تکلیف تیر شوی، الله رب العزت ته فی الحال ته هغه تکلیف په دنیا کې مولا اجر ورکړي او آخرت کې هم اجر ورکړي. او چې کوم انسان باندې تکلیف دی الله رب العزت دې دغه نه هغه تکلیف لري کی. د الله نه چرته نبی علیہ السلام د دین هم منع کړی دا. د سنن چې نن تاسو د مصیبتونو خبرې اورئ چې ثوابونه زیات یاري او سړی دعاګانې کوي چې الله ما باندې مصیبت راولي. نبی علیہ السلام وایي تاسو د الله نه مصیبتونه مه غواړئ، تاسو د الله نه نعمتونه غواړئ. ها چې چا باندې راغلی ده هغه دپاره دا طریقه ده او دا سنت طریقه ده. نو د الله نه به مصیبت نه